الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانانو، رب العالمین مونږ او تاسو ته یو ښایسته او بهترین دین راکړی دی. پدې چې مونږ د رب العالمین څومره شکر ادا کول وغواړو هغومره کم دی. بیا چې دین اسلام چرته ښودلی کیږي، کم ځایونو کې چې د دین اسلام تعلیم ورکول کیږي هغې ته مدارس وایي، مدرسې. د مدرسې چې کوم تعلیمي سلسله ده دا د هغه وخت نه شروع شوې ده چې کله نبی علیه السلام مدینه منورې ته تشریف راوړو، نو مدینه منوره کې نبی علیه السلام د دینی تعلیم سلسله شروع کړه. پیغمبر علیه السلام دې ته ونه کتل چې اول دې لوی لوی بلډینګونه لوی لوی عمارتونه دي، پس د هغې نه به مونږه ښودنه بل ته یا زده کړه شروع کوو. نه زما عزتمندو،
هم هغه مسجد عبادتگاه هم وا، هغه یو مدرسه هم وا، هغه یو محکمه هم وا. نبی علیه السلام د صفی په نوم چې کومه مدرسه و په هغې کې خپل شاګردانو ته دینی تعلیم ورکول شروع کړل، چې هغه مدرسه کې یو ممتاز شاگرد حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے، او دغه شان خلفای راشدین د دغه مدرسې شاگردان دي. زما عزتمندو څنګه چې نن دا مدرسې دا دینی مرکزونه د اسلام د دشمنانو په سترګو کې ازغي ګرځېدلې دي، داسې په هغه وخت کې هم د دغه مدرسو او د دغه مدرسو د طالبانو دشمنان موجود وو، چې هغوی ته به سپور استغې وي، هغوی ته به کنزل رټل کول. یو منافق را پاسی و هغه داوی لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارد گرد د پیغمبر علیه السلام خواوشا چې کوم شاگردان دي دوی باندې خرچه مه کوئ تر دې چې دوی خواره واره شي. د نن په اصطلاح کې به دا ووایو چې دوی ته چانده مه ورکوئ. نو د دوی خیال داو چې چانده به پې بند شي، خوراک سکاک به پې بند شي، نو دوی به د دې ځای نه وتښتي، دوی به خواره واره شي. خو دوی ظالمانو ته دا پته نه وه چې دا تښتېدونکي خلک نه دی، دا د لوږې و تندې پروا نه کوي. ولله خزائن السماوات والارض، د ځمکې او د اسمانونو خزانې خو د الله سره دي. عزت او ذلت خو د الله په لاس کې دی. والله خیر الرازقین، د ټولو نه بهتر رزق ورکوونکی ذات خو د الله ذات دی. خیر الناصرین، د ټولو نه بہتر مدد کون کے ذات خدا اللہ ذات تے. نو پاغی کی داسی طلباء موجود وو چې د هغې د خلکو د سپورو ستغو پروا یې ونه کړه، بلکې په ځان باندې لوږه او تنده تېره کړه، تر دې چې حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام په ممتاز شاگردانو کې دی، تقریباً 5374 احادیث هغوی ته یادو. د علم په زده کړه کې به په هغوی باندې لوږه او تنده راله، د لوږې او د تندې نه به بېهوشه را پرېوتل، خلکو به وی په دوی باندې مرګي دی پې، مرګي مرض دی پې. هغوی به فرمایل دا مرګي نه دي بلکې لوږه ده، لوږې بېتابه کړې ما. نو هغوی په خپلو خېټو باندې کاڼي وتلل، خو هغه د دینی تعلیم سلسله جاری وساتله. عزتمندو ننم چې تاسو ته کوم د دین رڼا په نظر راځي،
نن زمونږ او ستاسو غم خادو کې عالمان په نظر راځي، یو مجلس، یو محفل، یو غم خادي زما او ستا د عالم نه خالی نه ده. دا د دې مدرسو برکت دی، دا د دې علماو برکت دی. نو دا خپل محسنین وګڼو، د دوی په ما او تا باندې احسان دی، د دوی سره مینه وکړو، د دوی سره محبت وساتو، دوی ته احترام ورکو. نن الحمدلله د مدارسو په دې کال کې دې قوم ته تقریباً 77,805 حافظان ورکړه. په دې کال کې 77,805 او 24,000 علماء کرام ورته ورکړه. 24,000 علماء کرام. عزتمندو، نن الحمدللہ په پورا پاکستان کې په هر مدرسه کې دستاربندی ده. طلباو ته، علماو ته، فاضلانو ته پګړۍ ورپسریږي، د مبارکبادۍ آوازونه شروع دي. دا د مدرسې برکت دی، دا د عالم برکت دی. او زه بیا په دې ناسته مجمع کې ایوب خان امیر صاحب ته خاص طور مبارکبادي ورکوم چې د هغوی بچي هم الحمدلله په ډېر کم وخت کې د قرآن حفظ وکړو، قرآن یې په خپل سینه کې محفوظ کو. دا زموږ د ټول کلي دپاره د سعادت خبره ده. په دې باندې خوشحالي پکار ده، دې ته هرکلی ویل پکار دي. عزتمندو، یو بادشاہ تیر شوی، عالمگیر بادشاہ، داغه د زوی دستاربندي وه. نو عالمگیر بادشاہ خپل پلار ته خط لیږي، دعوتنامه، چې زما پلارم د دې خپل نوسی او زما د بچي په دې دستاربندۍ کې شریک شي. عالمگیر بادشاہ خپل پلار ته دعوتنامه لیږي، ورته وایي ای زما پلاره، نن ستا د نوسي زما د بچي دستاربندي ده. نن زما بچي قرآن ته په سینه کې ځای ورکړی دی. ای زما پلاره، راشه د خپل نوسي او زما د بچي په دستاربندۍ او خوشحالۍ کې شریک شه. پلار ته چې کله دعوتنامه ورسېده او یې وکتله، عالمگیر بادشاہ ته خپل پلار خط را لیږي، وی ای زما خوږه بچیا، ټیک دا چې ستا بچي نن قرآن حفظ کړی دی، ستا بچي د الله کلام ته په سینه کې ځای ورکړی دی، خو ای زما بچیه دا ستا بچی دی، دا ستا خوشحالي ده. د قیامت په ورځ به رب العالمین تا ته تاج پوشي کوي، تا ته به تاج در پسري. دا خوشحالي خو زما نه ده، دا خوشحالي خو ستا ده. زه به هله خوشحاله شوی وی چې تا په خپله د الله کلام له په سینه کې ځای ورکړی وی. عالمگیر بادشاہ ته خپل پلار جواب کې دا خبره کوي، ځکه چې د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې کله یو بچی قرآن حفظ کی، د هغې حلال حلال وګڼي، د هغې حرامو ته حرام ووایي. وی د ده مور او پلار ته به د قیامت په ورځ باندې یو تاج ور په سر کړی شي.
مور او پلار بوایی رب العالمین دا مقام مونږ ته پس میلاو شو، دا دومره لوی مرتبه، دا چادر پوشی، دا تاج مونږ ته د څه په عوض کې را په سر کړی شو. ورته به وویلی شي باخذ ولدکم القرآن، تاسو خپل بچے د قرآن حافظ جوړ کړو، تاسو خپل بچے مدرسې ته لیږلیو، ستاسو بچی د الحمد نه تر والناس پوری پورا قرآن په سینه کې ځای کړو، نن د هغې په عوض کې تاسو ته دا مقام او مرتبه میلاویږي. عزتمندو دا هغه حافظ وی چې د خپل خاندان د لس هغه کسانو چې د هغوی باندې جهنم ور واجب شوی د هغوی شفاعت وکړي. خو یاد ساتئ علماو دا خبره واضح کړې ده چې شفاعت به د چا چا کوي، کوم خلق به د دې شفاعت مستحق جوړیږي؟ په قریبي رشتہ دارو کې، نږدې رشتہ دار او خاندان کې. عام طور دغه خاندان والا په دوه قسمه، پدې کې یو قسم هغه دی چې دا بچې د مایوسۍ شکار کوي، دی بچی توائی تا ملا جوڑیگی تا مدرسی تا روانی، ستا دا مستقبل بسکیگی، ستا دا رزق بسکیگی، خدا دا دین خبر نہ دے چی دا کم کلام دا حفاظت ذمہ داری پخپلا رب العالمین کئی چی فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دا قرآن ما نازل کرے دے، دا دی حفاظت با منگ پخپل کو. نو دا کم قرآن دا حفاظت ذمہ داری چی رب العالمین پخپل آغست دا، حقا کلام لا کم انسان کم بچے پسینہ کی زیور کی داغ دا حفاظت ذمہ داری بسنگ ناخلی. نو خاندان کی سخلق داسی وی چی دی بچی تا دا حوصل افزائی پزید دا حوصل شکنی کئی، ورتوائی دا تسکے مور او پلار تور لوائی دے بدی انجینیر جوڑ کڑے وے، دے بدی ڈاکٹر جوڑ کڑے وے، دا بدا کولے دا بے کولے. یاد ساتھی زما عزت مندو دا قسم خلق حسکل دا دی بچی دا شفاعت مستحق نشی جوڑے دلے. دا دی بچی دا شفاعت مستحق بہاگا خلق جوڑی گی چاگا دی بچی ہمت سے واقعی دوتا حوصل ورکی، دتا احترام ورکی، دتا عزت ورکی، دتا دا مدرسی پتلو کی، دا مدرسی دا تعلیم پا اخراجاتو کی دا تعاون کی، دا ملاتڑ کئی، دتا دا عزت و دا احترام پا نگاہ سرگوری. یاد ساتھی دغا خلق بعد دی بچی دا شفاعت مستحق جوڑی گی. خاندان کی دو قسم خلقی دا سی جدا دی بس کی گی. یاد ساتھی اللہ تبارک و تعالی عزت پا دین کی ہے. زمونگ استاسو پا دی تبلیغی مشرانو کے مولانا احسان سے اگوی بارکی راضی بلکہ پخپلے بیان کے فرمائل چیزا خپل پلار مدرسے تو بوتلم نو زما خپل تر راغ لے تر او آغا زما والد محترم توی چی دا تسکے دا دی بچی مستقبل خرابے دا ولی. بہرحال وقت تیرے دو هغه عالمم جوړ شو. وی بے یو وقت دا سراغه چې د زما د تر زامن هغه په لوی لوی عہدو باندې په لوی لوی منصبونو باندې کې ناستل. نو زما تر د حج د پاره د تلو اراده وکړه. نو چونکه ضعیف او کمزور و نو داسې د دویم کس ورته ضرورت و د خدمت د پاره. نو زما دا تراول یو بچی ته ورغه چې بچی زما
چونکې ضعیف یم کمزور یم او حج ته روان یم زما سره لاړ شه چې هلته مې خدمت وکړي نو خو چونکې په غټه عهده باندې و که هر څه وی چې دا جي دا خو زه نشم کولی دلته خامخا زما ډیوټي د پلانې ټینګې بیا دویم بچي ته ورغلی هغه هم داسې انکار کړی بل ته ورغلی اخیر دا چې مولانا احسان صاحب فرمایل ما ته راغی دا تره مې چې د حج ته روان یم ته مې ملګرتیا نه کوې وایي ما چې بلکل تیار وایي زه ورسره روان شوم نو مولانا احسان صاحب خو ډېر لوی شخصیت دی د عربو په سرزمین باندې چې کله د غترا د خپل وراره هغه عزت او احترام ولیدلو د خلکو استقبال یې ولیدلو او واپس کور ته راغی نو بیا خپل رور ته وایي بس د مولانا احسان صاحب پلار ته چې تا وګټله او ما وبایلل ما چې تا ته کومه مشوره درکړې وه زه بلکل په غلطه وم نو عزت الله د دین سره تړلی سکون الله د دین سره تړلی نو عالمگیر بادشاہ ته خپل پلار خط را لیږي ای زما خوږه بچیا ټیک دا چې نن ستا د بچي دستار بندي ده په دې باندې خوشحالي پکار ده عالمگیر بادشاہ دستر بندی کې ناس دی د زوی د ختم په پروګرام کې ناس دی خفه دی خلق تپوس کوي عالمگیرا نن خو د خوشحالی ورځ ده دا خو د خوشحالی مقام دی نن ستا بچی د الله کلام په سینه کې ځای کو ته خفه ولی عالمگیر بادشاہ ورته وایي ټیک دا چې دا د خوشحالی ورځ ده نن زما بچے د قرآن حافظ شو لیکن ما ته مې خپل پلار جواب را لیږلی دی چې زه ستا د بچي په پروګرام کې شریک کېدی نشمه ځکه سبا د قیامت په ورځ به تا ته تاج در په سریږي دا ستا خوشحالي ده زما پکې څه دي زه به هله خوشحاله شم چې ته پخپله د قرآن حافظ جوړ شي د قرآن عالم وګرځې عالمگیر بادشاہ هغه وخت د خپل بچی استاد ته وایي زما بچی ته د قرآن حفظ کو دینه پس ما ته قرآن شروع کا چې زم قرآن په یادو یاد کم زما پلار تم خوشحالی میلاو شي عالمگیر بادشاہ کتابونه لیکلي تاریخ چې په 2 یا 8 میاشتو کې یعنی پوخ عزم یې وکړو قصد یې وکړو په 2 یا 8 میاشتو کې هغه قرآن یاد کو او بیا پلار ته خط ولېږلو چې مبارک شو ستا بچی نن قرآن په حفظ باندې وکړو اوس خو راشه دستار بندۍ لکنه نو هغه پلار راځي او د زوی په دستار بندۍ کې شریک شيږي او د خوشحالۍ نه په جړا شو چې نن د الله د ذات نه دا امید دی چې انشاءالله ما ته هم رب العالمین د قیامت په ورځ باندې د سرو زرو تاج را پسروي ځکه چې زما زویم قرآن له پسینه کې ځای ورکړو نو زما عزتمندو د مدرسو سره د دین د مرکزونو سره د علماو نیکانو صلحاو سره مینه وکړو د دوی سره محبت وکړو دې ته احترام ورکړو خپل بچی مدرسو ته ولیږو که عزت غواړئ دا غواړئ چې زما بچی زما د مرګ نه پس زما پسې یو سپاره تلاوت وکړي زما پسې زما د مغفرت دپاره لاس اوچت کړي د رب العالمین په درګاه کې نو خپل بچی مدرسې ته ولیږه خپل بچی د قرآن حافظ جوړ کا د قرآن عالم ترې نه جوړ کا ورنه یاد ساتئ بس آخري خبره کوم د دې نږدې علاقې خبره ده چې یو کس ته د سپي ضرورت شو د سپي یو کس ته وی چې ما ته یو سپی راوړه څه وخت پس هغه کس ورته وی چې یاره تا خو د سپي ما ته خبره کړې وه خو بیا زمانه مې هېره شوه او تام څه ونه وي نو هغه ورته په جواب کې څه وایي بس یاره زمونږ په کور کې یو سپی شته بس هغه کافي دی وایي څنګه وایي زما پلار دی که نه وایي زما پلار نو بیا به دا نسبتونه کوي د سپي نسبتونه بیا به ورته یاد ساتئ ګورې ستاسو قبر به ورته هم نه معلوم چې په هغې باندې یو ورځ راشو ستا دپاره د الله په دربار کې د مغفرت دعاګانې وغواړي نو خپل بچي به انشاءالله حافظان جوړو که نه
د قرآن قاریان د دین عالمان به جوړو کنه. الله رب العزت مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.